مبارک زیب وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې مبارک زیب د پاره شهباز شریف ډیر غټ اعلانات کړي دي چې د باجوړ عوامو د پاره خوشخبری دی یو قسم له خو کچره شهباز شریف دغه اعلانات پریکټیکلی امپلیمنٹ کړل په خپل باندې شهباز شریف ډیر غټ اعلانات کړي دي خو هغه بیا امپلیمنٹ شوي نه دي او بیا کې پی کې صوبې لپاره او بیا د باجوړ مطلب باجوړ زی لپاره شهباز شریف چې دا کوم اعلانات کړي دا مکمل کې کنه دا براتلونکي ټایم کې پته لګي اوس په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې دي مبارک زیب لوټه دا یا واټ ایور سو هم د مختلف قسم خبرې ورپسې کیږي په دې ویډیو کې زه هغه خبرې تاسو سره نه کوم مبارک زیب یا ښه کړي یا بد کړي موږ نه ډسکس کوو موږ به صرف هغه خبرې ډسکس کوو چې کومې وعدې په دې ملاقات کې شهباز شریف مبارک زیب سره کړي دي د شهید ریحان زیب ورور سره ټول نه پهلې خو لویلي دي چې کوم ستا شهید ریحان زیب چې کوم دی دغه قاتلانو ګیرولو دپاره به باقاعده یو انکوایري کمیټي چې کوم دغه تشکیل کیږي یوه به باقاعده انکوایري کوي او دغه قاتلان چې کوم دي دا برانیسي شهباز شریف ولویلي دي چې دغه انکوایري چې کومه ده دې لپاره چې کومه کمیټي جوړیږي اب موږ تشکیل کوو او د شهید ریحان زیب چې کوم دی دغه قاتلان به موږ ګیرو یو خو سره په دې ملاقات کې دا وعده کړې ده دویمه وعده ورسره دا کړې چې په باجوړ کې به موږ شهید ریحان زیب په نوم باندې یو میډیکل کالج جوړو چې په هغې کې چې کوم ینګسټرز دي کوم د ستاسو ینګ خلک ینګ نوی کل را روان دی هغې نه به تعلیم اخلي هغې نه به مستفید کیږي باجوړ ترقۍ دپاره خصوصي ترقیاتي پیکیج اعلان هم کړی دی مطلب د هغه ډیولپمنٹ دپاره هسپتال جوړول سکول جوړول کالج جوړول روډونه جوړول انفراسټرکچر چې کوم دي بریجز وغیره د هغې ترقۍ دپاره به خصوصي پیکیج چې کوم دی هغه تاله وایي میلاویږي جی بل چې کوم ورسره واده کړی مبارک زیب به د باجوړ ترقۍ دپاره معاون خصوصي جوړیږي د باجوړ ترقۍ دپاره معاون خصوصي مطلب دا دی چې دی به د باجوړ ترقۍ دپاره د وفاق حکومت ته رپورټ ورکوي چې باجوړ کې دا شی موږ له پکار دی دا د ترقۍ دپاره مطلب دې کار دپاره موږ له دومره فنډ پکار دی معاون خصوصي شو معاون خصوصي مطلب دا چې دی به د باجوړ حوالې سره په وفاق د حکومت ته چې کوم د شهباز شریف ته حکومت ته مکمل رپورټ ورکوي چې باجوړ کې دا د دې شي کمی دی او باجوړ کې موږ له دا شی پکار دی د دپاره دومره فنډ ضرورت دی د دپاره موږ له ترقیاتي کارونه دومره پکار دي د هغې فنډ دومره پکار دی یا د یونیورسټۍ ضرورت دی یا د کالج ضرورت دی یا دلته برج ضرورت دی یا د روډ ضرورت دی دا چې کوم دی دې له معاون خصوصي ویلی شي نو یو د هغې نوټیفیکیشن به مبارک زیب حوالې سره وایي ډېر زر موږ جاري کوو نو دا درې څلور غټې وعدې چې کوم دي شهباز شریف په دې ملاقات کې مبارک زیب سره کړي دي نو اوس په راتلونکي ټایم کې پته لګي چې آیا شهباز شریف د خپلې وعدې پوره کوي که نه شهباز شریف د باجوړ عوامو ته ریلیف ورکوي که نه او دا کم اعلانات چې کړي دا شهباز شریف پوره کوي که نه دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي او راتلونکي ټایم کې به دا هم پته ولګي چې د حکومت ډېر ټایم دپاره ایسارېږي که نه ځکه کله هم عمران خان د جیل نه رها شو په هغه ورځ به د حکومت ختمیږي نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه جي والسلام